ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. علماء کرام بعض ردی معنی صدارن کئی چې ما دا قرآن دا د زده کړې دپاره اسان کړی دی، نو آیشته دی څوک طالب علم چې دا زده کي؟ زمونږ مخې ته چې کم دا ماشومان ناست دي دا د هغې یو زنده ثبوت دی چې دی ماشومانو دا قرآن چا په سینه کې محفوظ کو، چا دک شان تکي په ذهن کې راوستو، دا د هغې یو زنده ثبوت دی او دا د قرآن کریم اعجاز هم دی. او موږ د الله نه دعا ګویو چې الله تعالی دې دې په دې باندې د عمل کولو توفیق ورکړي، او چې چا ورته دا قرآن خولی دی او په دې کې کم محنتونه کړي دي یا کم مور پلار چې کم دی محنتونه په دې کې برداشت کړي دي او دې رالیږلي دي، نو الله تعالی دې هغې له هم اجر عظیم ورکړي. د قرآن عظمت که زه بیانوم علماء کرام ناست دي، زما کار خو د پولیس دی او پولیس خو صرف د جرائمو خلاف جنگیږي، نو ردی وړاندې زه د قرآن صداسې عظمت نشم دغه کولی، خو لیکن دا به ووایم چې خپل بچي دا بې ځایه مه پرېږدئ، دې علماء کرامو لی راولئ او دې ته یې کښېنوئ، ځکه چې سبا له دې کله دا علم وکړي د قرآن او د سنت علم وکړي، نو دې سره به دا احساس وي چې هسې نه زما پلار زما نه خفه نشي، زما مور زما نه خفه نشي، د دې مخې ته زه څه اف قدرې ونه کړم. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. د هغې آیت مصداق به ګرځي چې هسې نه زما د خولې نه زما چې کم دی د بدن نه داسې څه اشاره ونشي چې په هغې باندې زما مور او پلار هغه خفه شي او زه چې کم دی مستحق د غضب وګرځم یا زه مستحق د ګناه وګرځم، او که نه نور علومو زه خلاف نه یم، که نور تاسو قرآن ته سنت ته دې کښېننوئ، نور د دنیا تعلیمونه پرې ډېر وکئ، نو دا خبره یاد وساتئ چې بلا شبه هغه هم د دې یو حق دی چې هر یو ماشوم ته هغه میلو شي، خو سبا چې کله دې رالوي شي او د قرآن او د سنت علم نه وي، نو خپل مور پلار سره به دا سوچ وي چې هسې نه زما د لاس نه داسې څه ونه شي چې زما دا بچی پې ډسټرب نه شي. په دې ماحول کې وینو که نه دې داسې خپل بچي راولئ علماو ته یې کښېنوئ چې تاسو هم قیمتي شئ او دا بچي هم قیمتي شي. هغه ورځ لرې نه ده چې انشاءالله نن خو دا بچي دي، سبا له به دي چې کوم دی د دې حکومت باغدوړ هغه به ردي په لاس کې وي. دا زمونږ ذخیره ده، دې ته زمونږ سترګې دي. ټول په خپلو بچو باندې محنت وکړئ، د فضلو نه هیڅ نه جوړیږي، ژوند انتهایی کم دی، قیمتي دی. که دا بچی نه پوهیږي چونکې تاسو مشران یې الله رله پوهه درکړې ده، ماشوم خو په خپل خو او په بد باندې نه پوهیږي، نو راولئ استادانو ته یې کښېنوئ. په بهترۍ کې علماء کرامو د ازل نه خپل کردار ادا کړی دی، د خپل بیان په ذریعه د واعظ او نصیحت په ذریعه. نو زه دې ته هم دا وایم چې وګورئ دا پولیس دا ستاسو وروڼه دی، پولیس هر ځای کې نشي ودرېدی، په هر یو لار کې، په هر یو کوڅه کې، په هر یو کلي کې. تاسو وګورئ تاسو هم زمونږ وروڼه یې او هر یو کس تاسو د دې معاشرې یو سپایي یې، د دې معاشرې په امن کې مونږ سره خپل کردار ادا کړئ. ځکه د بعضې خلکو دپاره الله یو موقع ورکړې وي، لکه زه به دا ووایم من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. د هغې حدیث ته چې ګوري د هغې مصداق کې زه خو یو کس په لاس منع کولی شم، د علماء کردار دا دی چې دی ورته بیان وکړي. دی په خپل بیان سره چې کوم دی یو سړی د بدو نه دا منع کولی شي،
نو دې ته هم زما دا خواست دی چې وګورئ د معاشرې که نور څه داسې ناسور وي هغه مونږ ته په ګوته کولی هم شي بیان یې هم کولی شي شاید چې ستاسو په بیان باندې یو کس د هغه خپل غلط عمل نه هغه روګرداني وکړي که نه کېږي نو مونږ بیا یو علاج یې بیا مونږ سره شته دی خو لومبیا وي چې په ګوړه باندې مري نو زخرو ته حجت نشته دی لومبیا بیان ورته پکار دی د اتمام حجت دپاره